بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون د نوو مینوالو کتونکو السلام علیکم. زه یم سنگر خان. باور لرم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. ګرانو کتونکو، دا وخت د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر ډېر محترم زما ډېر قدردان او خوږ مشر میا افتخار حسین صاحب چې څوک د دغه MP په حکومت کې د کال 2008 نه تر 14 پورې د اطلاعاتو وزیر پاتې شوی دی، هغوی سره ناست دي. میا صاحب خپل پروګرام کې ته ستړي مه شو، په خیر راغلی یم. تشکر، مننه، خدای دې عزت وکړي. نن به د میا صاحب نه پوښتنې کوو. دغه اولنۍ پوښتنې طرف ته راځم چې میا صاحب عوامي نیشنل پارټي د تیرو څو کلونو نه په تیرو څو ټاکنو کې کامیابي نه ترلاسه کوي. کال 2014 2013 او 2023 په ټاکنو کې په الیکشنز کې، نو د هغې په شا باندې څه وجه ده؟ د په مقبولیت کې کمی راغلی دی که نه؟ د پاکستان تحریک انصاف دغه چې کوم مقبولیت دی په هغې کې اضافه شوې ده یا بلې څه وجه کیدی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مهرباني او شکریه. داسې ده چې د دې خو ډېر زیات وجوهات دي چې عوامي نیشنل پارټۍ په تیرو الیکشنونو کې مسلسل 3 ځل څنګه چې کوم دی نو ماتې وخوړو او د دې مطلب چې تعداد په پارلیمنټ کې کم دی. د هغې غټه وجه یو خو دا ده چې موږ د دهشتګردۍ خلاف ډېر په نره باندې خپل لکه بیانیه مطلب چې کېښوده. د ټول ناول دا چې موږ مذاکرات وکړو او مذاکرات هم په دې شکل کې کول چې په دغه وخت کې امریکې او زموږ اسټبلیشمنټ غوښتل چې دا مطلب اپریشن پکار دی. موږ ته چې موږ د باچا خان سپیان یو او هیڅ یو مسله په ګوله نه حل کېږي. اول به په افهام و تفهیم کوو او که په افهام و تفهیم ونه شوه نو بیا به مطلب بله لار خپلو. نو هغوی موږ ته دا خبره وکړه چې که فرض که په افهام و تفهیم ونه شوه نو بیا به اپریشن تاسو اون کوئ. موږ ته چې خامخا زموږ حکومت دی، امن و امان خو د حکومت کار دی چې به دا مینټین کوي، بیا به بالکل اون کوو. نو په هغه بنیاد 3 میاشتې پس هغوی موږ سره په دې رضا شو چې او تاسو مذاکرات وکړئ او موږ هغه مذاکرات وکړو. هغه د ټول په علم کې هم دي، که تاسو سوال کوئ بیا زه تاسو ته تفصیل هم وایم، خو هغه د ډېر څه نه مطلب د سختو نه ډک مذاکرات هغه کامیاب شو. کامیاب په دې سنس کې شو چې د کوم خلکو مطلب چې د خلکو همدردۍ اخیستې وي او موږ تاسو ورته دهشتګرد وي او هغوی د نظام مصطفی خبره کوله او شعر نظامیه ده غوښته، نو موږ د ټولو مطالبو سره سره اخیري دغه مطالبه موږ ومنله چې دا د ټولو په نظر کې داسې وه چې دا به ډېره ګرانه خبرې او په دې کې زموږ ډېر قوتونه زموږ مخالف چې دا نه ده پکار. خو چونکې دا د 73 کنسټیټیوشن مطابق ده او موږ وایو چې امن پرې راځي، نو بالکل نو چې کله موږ دا خبره ومنله نو دهشتګرد په دې خبره پوه شو چې اوس خو هم سره بله لار نشته، اوس به څه کوو. نو اول خو موږ سره دا معاهده وکړه او د معاهدې شکل یې دا چې مطلب که تاسو زموږ شرعي نظامي عدل مطالبه ومنله موږ فاصله کېږو او که تاسو بیا د دې څوک اصله نیږدي او د هغې خلاف تاسو اپریشن کوئ نو موږ به ستاسو ملګرتیا کوو، ځکه چې زموږ خالص مخلص مطالبه شرعي نظامي عدل او چې دا پوره شي نو موږ دې لپاره ټوپک رشتې دی بیا به کېږو. لہذا دا یو اګریمنټ وشو په اماندره کې. اماندره زموږ هلته یو جومات و، په هغې کې چې کوم دی نو موږ ټول ناست وو. صوفي محمد صاحب او محمود هغه چې کوم دی د فضل الله نماینده او دغه موږ نور ګڼ کسانو، زه وم، افراد صاحب خټک صاحب، او دا خبره وشوه چې کله بیا دوی اعلان کوو نو صوفي محمد صاحب دا اعلان وکړو چې دا جمهوریت خو کفر دی او موږ د دې خلاف راوتي یو او دې ځل چې کوم دی نو موږ صرف ملکنډ قبضه کوو، د ټول پاکستان دپاره به موږ مطلب دی چې دا نظام راوړو قبضه کوو. لهذا دوی د خپلې معاهدې نه منحرف شو. خو دوی فایده څه شوه؟ فایده دا شوه چې عوام په دې پوه شو چې دوی شرعي نظامي عدل نه غواړي، ګینې خو ولې مطلب چې دې حکومت ورکړو نو چې د دې نه پس دی مطلب چې جمهوریت ته کفر وایي نو د ده خو ایجنډه بدله ده. لهذا د پبلک چې ده سره کوم همدردي وه دله به یې چنده کې خپل زنانو کالي ورکول، سره زر به یې ورکول او واله به یې ورکول او هارونه به یې ورکول.
د هغوی جذبات بالکل راپورته شو او هغوی وایي چې نه دوی په غلطه د حکومت په حقه دی. دا د مطالبې زمونږ د مذاکراتو د ټولو نه غټ کامیابي وه چې د پبلک سنټیمنټس چې کوم دی نو هغه یکدم یکسر بدل شو. دا یو انقلاب غوندې چې پبلک موږ سره شو او د هغې اګینسټ شو. دا فرسټ کامیابي وه. سیکنډ بیا دا وه چې کله دوی دا ونه منل د اپریشن مطلب چې لکه په شریکه باندې اپیکس کمیټي کېناسته او ډیسیژن وشته اپریشن وشو او په اپریشن کې تاریخي طور چې کوم دی نو مونږه لکه 15 لکه کسان آی ډي پیز شو او په 2-3 میاشتو کې ټول واپس لاړل، امن رالو او د هغې ډېر تفصیل دی زه نه وایم خو نن د ملکان امن په پاکستان کې د نورو ځایونو نه مثالي ځکه دی چې د دې اختر یا د سیزن په بنیاد د ټول نه زیات سیلاني چې کوم دی دلته راغلي. په پاکستان کې دا یو اپیسوډ دی چې د دهشتګردۍ خلاف مذاکرات چې کامیاب شوي دا عوامي نېشنل پارټۍ کړي دي او چې اپریشن کامیاب شوی دا هم د عوامي نېشنل پارټۍ په وخت کې هغې نه پس نه مذاکرات کامیاب دي او نه اپریشن. لہذا زمونږ د حکومت بیا د نه راتلو غټه وجه دا وه چې هر سړی په دې پوه شو چې دوی خو په رښتیا دهشتګردۍ خلاف دي، دوی خو په رښتیا امن راوستی شي، دوی خو قربانۍ ته غاړه ایښی شي. نو چې امن راشي نو د هغې خلکو ایجنډه به څه کوي چې هغوی اقتصاد په دې روان دی چې دلته د بدامني دلته د دهشتګردي. لهذا یې ته د هغې قوتونو ضرورت و چې په دهشتګردۍ کې سره ملګرتیا وکړي او هغوی یو نوي خلک مخې ته راوستل چې هغوی په خپله دلته چې کوم خلک زموږ په مقابل کې راغلي چې تاسو وایي چې دا د هغوی خلک یې خوښوي، خلک یا خوښوي یا نه خو اسټبلیشمنټ یې خوښوي زموږ مقابله کې او هغه چې کوم دی نو صفا چې طالبانو کله وی زموږ مذاکرات به کېږي نو ای وی چې زموږ د مذاکراتو نمایندګي به عمران خان کوي. نو په دې کې خو زه بلې خبره د ګنجایش نشته. بیا دوی وی چې به دفتر یې ورکوو. بیا د هغې نه پس چې کوم الیکشن کېدو نو مونږ ته یې وی چې تاسو که څوک جنډه لګوي د هغه سر ته خطره ده، که څوک مطلب دی لکه کیمپ ته ځي هغه ته خطره ده او زما غوندې سړی چې زه ستاسو مخې ته ناست یم زه په مطلب په 2013 کې د سنګل ډے د یو ورځې دپاره زه کمپین لا نه یم تللی. نو دا په موږ دی وی که تاسو زه یې نیولي داسې زما ټول ملګري. لهذا زمونږ د ټول نه غټه ګناه دا ده چې موږ په رښتیا امن غواړو او موږ امن راوستی شو او د امن په مقابله کې که د دهشتګردۍ د خاتمې دپاره قربانۍ ای ته غاړه ایښی شو او چونکې دهشتګردي یو منافع بخش کاروبار دی نو دا د بهرني قوتونو او زمونږ د دې سهولتکارو مشترکه ایجنډه ده. نو چې کوم سړی په دې کې نه فټ کېږي نو هغه چې کوم دی نو اتا بنظر نو را مونږه چې الیکشن نه ګټو د هغې که مونږ په دویم ځل ګټلی وی دا دهشتګردي به مکمل ختمه وه خو بیا به خلکو کاروبار نه چلېدو، بیا به زما په وسایلو خلکو قبضه څنګه کوله، بیا به دلته چې کوم دی نو مونږ خلک یېرېدو څنګه، بیا به بدتخوري څنګه وه، بیا به سنیچنګ څنګه و. دا ټول چې تاسو وګورئ د دې نه غټه خبره بل څه کېدی شي دا خو یو غټ ریزن دی او په دې منطقه کې خلک امن نه غواړي او هغه قوتونه خلک ختمول غواړي چې کوم یو خو سره بعضې خلک په خوله امن غواړي. عوامي نېشنل پارټۍ خو پریکټیکل د دې لپاره 1200 کسان شهیدان ورکړ او زمونږ خپل کورونو باندې دهشتګرد راغلل. لهذا د ټولو نه غټه خبره دا ده چې که زمونږ په دویم ځل حکومت راغلی وي په درېیم ځل راغلی وي دا ملک به بلکل پوره منو، دلته به دهشتګردي نه وه او د هغې خلکو کاروبار به ختم و چې څوک په دهشتګردۍ باندې پیسه ګټي او کوم چې د بهرني قوتونو سهولتکار هغوی د دې نه ډېرې منافع اخلي نو هغوی به نن بېکاره نو هغوی خپل روزګار او روزګار والا سړی خپل روزګار ختموي نه زیاتوي. نو د هغه دهشتګردي کمیږي نه نور هم زیاتېږي ځکه چې کاروباریان خلک ډېر مضبوط دي. دغه یو سوال مې ذهن ته راغلی چې تاسو وایئ چېرې د پاکستان تحریک انصاف په شا باندې اسټیبلیشمنټ دی هغه یې سپورټ کوي بار بار هغوی په حکومت کې راځي. د کال 2024 ټاکنې ستاسو وړاندې دي پاکستان تحریک انصاف چې دی نو ډېر زیات ځپلی شوی دی هغه نښه هم ترې واخیستلی شوه باوجود د دې چې عوامي نېشنل پارټۍ هم دننه د پارټۍ الیکشن نه و کړی خو څه خاص جرمانۍ پرې ولګولې سپریم کورټ او هغوی دې هغه نښه واخیستله انتخابي نښه بیا په هغوی باندې د جلسو جلوسونو هم پابندیانې وې لیډرشپ یې زیات تر په جیلونو کې او کارکنان یې په جیلونو کې خو هغوی بیا هم د کال دغه 13 چې کوم ټاکنې شوې وې په هغې کې څه خاطرخواه کامیابي ترلاسه کړې ده او بیا هم څه سیټونه ترې اخیستلی شوي هم دي. نو دغه ته بیا په کوم نظر باندې ګورئ؟
دا د پاکستان دننه اسټابلیشمنټ دننه چې کومه لابي وه چې هغه د جنرال فیس په سربراهۍ کې د عمران سره وه او د عمران سره یو معاهده شوې وه او هغه د 15 کالو لپاره مطلب چې وزیر اعظم په هغه معاهده کې او هغه ته دا ویل شوی چې مطلب چې ون پارټي ګورنمنت وي او د هغه فوج دننه چې کومه لابي وه هغه د سره ملګری و نو دغه په وجه چې کله د دوی په ډي جی آی سی په ټرانسفر اختلاف رالو نو دوی کې هغه اختلاف چې زیاتېدو نو دا دوه ګروپه شو نو یو ګروپ چې کوم دی نو هغه د جنرال فیس په سربراهۍ کې د عمران په ملګرتیا کې او یو د اسټابلیشمنټ نه جدا نه دی خو د اسټابلیشمنټ دننه دا د پاکستان واحد لیډر دی چې دی په ګروپینګ کې ملوث دی دی په کې دننه ورغلی دی چې خلک وایي چې دی ډېر مضبوط دی نو دا دی مضبوط نه دی د اسټابلیشمنټ دننه چې کومه لابي دی چې هغه اوس ایکسپوز کېږي هغوی ته چې کوم دی د عمران غونته سړی پکار چې هغه مطلب دی نه سیاسي نظریه نه سوچ نه فکر بس هم چغې سورې وال ټکول نارې او بس اواز دی او تشه سوشل میډیا ده